نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یو ملګری تپوس کړی دی چې د جنازې په منځ کې سورت فاتحه لوستل څنګه دي. نو د دې به مختصر شانته وضاحت وکړو چې آیا سورت فاتحه دا لوستل پکار دي د جنازې په منځ کې او که نه دي پکار. خو پهله دې کې د ائمو چې کوم اختلاف دی مختصرا هغه به ذکر کړو او بیا به د هغې دغه دلایلو نچوړ او خلاصه مختصر ذکر کړو او په مختصر انداز سره بیا د مقابل جانبو د استدلالاتو نه یو څو جوابونه نقل کړو. دا به د تمام درس نچوړ او خلاصه. نو په مسله د قرأت بفاتحه الکتاب په صورت الجنازه کې ائمه اربعه اختلاف لري. امام حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې او د امام مالک رحمت الله تعالی علیه په نسبت باندې په نماز جنازه کې قرأت نشته. صلات جنازه د جنازې په منځ کې امام حنیفه رحمت الله علیه د امام مالک رحمت الله علیه په نسبت باندې قرأت نشته او د امام شافعي رحمت الله علیه او د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په نسبت باندې قرأت شته دی په صلات جنازه کې. بیا د امام شافعي رحمت الله علیه په دې قول کې علماو اختلاف نقل کړی. بعضې وایي چې امام شافعي صاحب د وجوب قایل دی د قرأت، بعضې وایي د استحباب قایل دی. او بیا په کوم ځای کې ویلی شي په دې کې هم د امام شافعي رحمت الله علیه د مذهب په نقل کې اختلاف را چلېدلی دی. بعضې وایي په اول تکبیر کې ویلی کېږي، بعضې وایي په ټولو تکبیرونو کې ویلی کېږي. په هر تکبیر دا په مختصر انداز د علماء کرامو د مذاهبو هغه اختلاف شو. امام حنیفه رحمت الله علیه او د امام مالک رحمت الله علیه دپاره په دې خبره څه دلیل دی چې په نماز جنازه کې قرأت کول نشته دی. نو اول چې دوی دلیل نسی نو دوی وایي چې په یو صریح مرفوع حدیث کې د نبی علیه صلات وسلام نه د جنازې په منځ کې سورت فاتحه لوستل نه دي ثابت. په یو مرفوع صحیح حدیث کې د نبی علیه صلات وسلام نه په نماز جنازه کې سورت فاتحه لوستل ثابت نه دي. دې وجې نه علامه ابن رشد القرطبي وروستو زه د هغه حواله بیا په تفصیل سره ذکر کوم، خو داسې په هغه نچوړې ذکر کوم. په بدایة المجتهد کې نقل کوي چې د دې امام مالک او امام حنیفه رحمت الله علیه دپاره دلیل به نیولی کېږي په هغه ظاهر آثارو سره، د هغې په هغه ظاهر سره بتلی کېږي چې په هغې کې د نبي علیه صلات وسلام نه نقل د دعاګانو راغلی چې نبي علیه صلات وسلام مبارک مونځ د جنازې وکړو او راویان فرمایي صحابه کرام فرمایي دا دعا پکې نبی علیه صلات وسلام ویستله. نبی علیه السلام چې څومره هم په جنازو باندې مونځونه کړي دي نو موږ ته صحابه کرامو د مبارک عمل نقل کړی نو په هغې کې نقل د دعا راغلی دی، نقل د قرأت پکې نه دی راغلی. لکه وروستو هغه حواله زه به پیش کوم. د دې نه وجې نه د دې دواړو امامانو په نسبت باندې په صلات جنازه کې دعا نقل نه د نبی علیه السلام نه، نو دعا به کولی شي. صلات جنازه دا دعا ده او قرأت ته نه دی نقل شوی، نو لهذا قرأت به نشي کولی. همدارنګه د ابو هریره عنه هغه روایت نه هم دوی استدلال کوي، فرمایي چې کله به نبی علیه صلات وسلام په جنازه باندې لمونځ کولو نو داسې به چې قال اللهم اغفر لحینا ومیتنا. الحدیث امام ابو داود نقل کړی په خپل کتاب کې، ترمذي نقل کړی، ابن ماجه نقل کړی، مسند احمد نقل کړی. دوه دلیلونه شو. یو دلیل به دې شو چې ظاهر د دغه حدیثونو استدلال کوي چې نبی علیه صلات وسلام نه دعا نقل شوې ده او قرأت په صلات جنازه کې نه نقل شوی. دویم د ابو هریره صاحب روایت شو. دریم هم چې کوم دی د حضرت ابو هریره دویم روایت دی، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. کله چې تاسو په مړي باندې جنازې مونځ کوئ نو په اخلاص سره له دعا غواړئ. دا حدیث ابو داود نقل کړی، ابن ماجه نقل کړی. نو ګوره دې کې هم نبی علیه صلات وسلام موږ ته امر وکړو په دعا سره چې مړي ته په اخلاص باندې دعا غواړئ. نو نقل د نبی علیه السلام د خپل عمل هم ته دعا راغلی په صلات جنازه کې او امر هم په دعا سره کړی دی. نو پته لګي صلات جنازه نوم د دعا دی، په دې کې قرأت نشته. دریم حدیث چې کوم دی هغه د عوف بن مالک دی، فرمایي صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی جنازتین. یو نبی علیه صلات وسلام یو جنازه باندې مونځ وکړو فحفظت من دعائه، ما د مبارک دعا یاد کړه او یقول اللهم اغفر له. انا مسلم شریف روایت دی. ګوره په دې کې هم نقل د دعا راغی. دغرنګه د واصله ابن اسقع روایت دی، فرمایي چې نبی علیه صلات وسلام مونځ وکړو علی رجل من المسلمین، یو سړي د مسلمانانو، فسمعته یقول اللهم ما ورد النبي صلی الله علیه وسلم دعای کول. الحدیث امام داود نقل کړی، ابن ماجه نقل کړی.
څلورم روایت دغه سید ابو رسول دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على الجنازه اللهم انت یعنی ورستو په سیو کې چې کوم دعا کړې و دا مو نقل کړي د دې ټولو روایتونو نو ټولو خلاصه دا وروته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هم صلات جنازه کړې ده نو پای کې ته موږ ته نقل د دعا راغلی دی چې نبی علیہ السلام په کې دا دعا ولوستله نقل د قرات پکې موږ ته چې کوم دی نه دی راغلی نو یو د عموماتونه چې کوم استدلال کوي چې کوم عمومات د حدیث وارد دي او دویم دلیل چې کوم دی او دویم استدلال د تقرنګ احادیثونه کوي چې پای کې نقل د دعاوی د نبی اسلام نه راغلی خو نقل د قرات پکې نشته دا امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرغ مختصر دلایل به بیا تفصیل ان شاء الله ورسته ورزو دویم دلیل هغه چې نسی بلکې دریم به جوړ شي یو خو ظاهر حدیث استدلال شو بل د نقل د دعاوی راغلی دریم به چې کوم دی استدلال د دې ځینې چې بعض صحابه کرامو د قرات کول په جنازه کې منع کړی دا لکه یو دغه عبد الله بن عمر رضی الله عنه ورستو به بیا حواله درکم موطا امام مالک نه په صحیح سند باندې ثابت را چې د قرات په صلات الجنازه نه کولو دا یې د مسعود سره چې کوم ثابت تا چې دا فرمایل چې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو خاص دغه چې کوم دعاګانې دا نو تر به سم دي خودلې د دین استدلال کولای شي ورستو په تفصیل سره په هورو کې روان دي نو ابن عمر ځانه او دا رنګ د عبدالرحمن بن عوف نه دی فرمایل ليس فيها شيء من القران القران کې تلاوت او قرات لازم نه دی په صلات جنازه کې دا ابن بطال وی ورستو حواله درکوم چې کوم کتاب کې ویلي علامه عینی عمدۃ القاری کې نقل کړي چې هغه څوک چې په صلات جنازه کې قرات نه کولو او بد به ګڼل انکار به کوو هغه یو عمر بن الخطاب رضی الله عنه دی علي رضی الله عنه دی عمر رضی الله عنه دی ابو هريره رضی الله عنه او تابعون چې کوم د عطاء رحمه الله طاووس رحمه الله سعيد بن المسيب او ابن سيرين سعيد بن جبير شعبي او حكم رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين د تابعین دی جماعت په کوم دی قرات په جنازه کې نه کولو د دې به منع کوله او بدی به ګڼل او صحابو نه دی جماعت چې میته ویل او په تابعین کې مجاهد صاحب هم د دقیق قول قائل له حماد او ثوري تیم د دې قائل دي چې صلات جنازه کې قرات کول نشتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې قراءة الفاتحة ليست معمولا بها في بلدنا في صلاة الجنازة په مدینه منوره کې قرات په صلات جنازه کې دا معمول نه دی دا نشته دی دا مختصر شانتا حاکم تاسو دوران دی پیش کړل چې امام مالک امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې قرات په صلات جنازه کې نه وایي نو څو وجه نه وایي یو د استدلال د عمومات او دغه حدیثونه کوي بل نقل د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوی راغلی دی دعا دې نقل شوی دا او دغه نه نقل شوی دا قراتو آیا چې کوم دی استدلال دریم نمبر کې د بعض آثارونه کوي صحابه کرامو د عمل نه کوي تابعین د عمل نه کوي چې دغه قرات په صلات جنازه کې نه کولو دا مختصر امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ د دلایل غو نشور شو تفصیل تورځو بیا او امام شافعی او امام احمد بن حنبل رحمهم الله دوی چې استدلال کوي نو دا حدیث نه کوي چې لا صلات الا بفاتحه الكتاب دا ټول سیاسي تو ذکر کړی دی د دین استدلال کوي چې نبی رسول الله فرمایي چې یو موږ نه کیږي بغیر د لوستلو د سورته فاتحه نه نو ګوره وی صلات جنازه ته موږ وی کنه د صلات جنازه ته موږ ویل کیږي نو پکار دا چې قرات پکې وکړي شي پکار دا چې قرات پکې وکړي شي کوم څه حدیث کړه لکنه چې یو موږ بغیر د سورته فاتحه لوستل نه کیږي نو د دین اورته جواب چې کوم دی مختصر دا ورکو چې دلته چې نبی رسول الله ورکو فرمایل چې لا صلات الا بفاتحه الكتاب نو دا هغه مونږ یاتای چې په هغه مونږ کې رکوع او سجده هر مونږ نه یادای هر مونږ نه یادای بلکې هغه مونږ یادای چې پای کې رکوع او سجده پکې او دا واضحه خبره ده چې په صلات جنازه کې نه رکوع شته او نه پکې سجده شته مختصر د دې د استدلال نه دا جواب شو دویم دلیل یو د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ اثر پیش کړي چې دا په صلات جنازه کې چې کوم د قرات وکړو او به ویل دا جهر مې پزکه وکړو چې تاسو پوه شئ چې انها من السنه چې د سورته فاتحه لوستل د سنت دی امام ترمذی نقل کړی ترمذی کې نو د دې ته مختصر جواب دی چې دا کله کله احیانا په نیت د دعا باندې لوستل کېږي د سورته فاتحه په نیت د دعا باندې ځکه چې سورته فاتحه ټول دعا ده او په نیت د ثنا باندې ځکه د الله سره ثنا په کې ذکر شوی صفات په کې ذکر شوی دی نو که په دې نیت په نیت د دعا او په نیت د ثنا باندې سورته الفاتحه په جنازه کې ولستل شي نو په دې کې سبق نشته زموږ فقهای کرام ذکر کړي ورستو حواله په تفصیل سره روان دي نو جوړ او خلاصه دا دلایل د مخالفینو دار وته چې کوم دلایل دی قائمای
په دې خبره باندې چې صلات جنازه کې قرات پکار دی. د سره یو روایت چې کوم دی دا صلات علی بعد الكتاب دی، دا مختصر ورته جواب وشو چې دا هغه صلات یادي چې هغه صلات د رکوع او د سجدي خاوني، او په دغه کې خو چې کوم دی په صلات جنازه کې رکوع سجده نشته، نو هدا دغه شامل نه دی. او تفصیلی جوابونه ورسره راځي. او دویم استدلال چې کوم دی د اثر د عبدالله بن عباس نه کوي، دا جواب ورته وکړو چې په نیت تصنا په نیت دعا باندې سورۃ الفاتحه لوستل شي، په هغې کې کم پاک او کم مناعت نشته دی. او بل اثر د دې سره د جابر رضی الله عنه دی چې پای کې دی فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ کو، او په هغه مانځه کې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم دی نو اول تکبیر کې قرات الفاتحه وکړه، یعنی سورۃ الفاتحه به کې ولوستله. دا غي جواب به ورستو راشي چې دا روایت ضعیف دی. علامه عین رحمت الله علیه بارک لیکلی دا استدلال د دې صحیح نه دی. دا زموږ لاس کې بدایع صنایع ده علامه کاسانی رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه دغه استدلالات ذکر کوي، او دا غي نه چې کوم دی بیا جوابونه کوي. نو د امام شافعی صاحب قول ذکر کو چې هغه وایي چې صلات جنازه کې قرات کولای شي، او زموږ مذهب ذکر کوي چې ولا يقرأ في الصلاه على الجنازه بشيء من القران. نو په دې باندې صلات جنازه کې چې کوم دی قرات نشته دی. دا بدایع صنایع جلد نمبر 2 صفحه 52 ده. زموږ احناف په نسبت باندې امام مالک سے په نسبت باندې صلات جنازه کې قرات نشته د سورۃ فاتحه. د شوافع په نسبت باندې نشته. د شوافع استدلالات د قدوه حدیث راوړي، او زموږ لپاره چې کوم دی حدیث ذکر کوي چې د عبد الله بن مسعود سے حدیث ده چې دا تاسو کړی شو په صلات جنازه کې قرات شته غلیشته دی. وقال لم يوقت لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم قولا ولا قراءه. نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د صلات جنازه کې قرات نه قولی تور ویلي چې تاسو په صلات جنازه کې څه کوئ، قرات کوئ، او نه ته چې کوم دی قرات ثابت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم صلات جنازه کړي، باندې نبی صلی الله علیه وسلم قرات کړي ویلي نه. نبی صلی الله علیه وسلم په صلات جنازه کې قرات ثابت دی، او نه په دې باندې امر کړی تاسو په صلات جنازه کې څه کوئ، قرات کوئ. د دې وجنه زموږ احناف دې ته ذهاب وکړو چې په صلات جنازه کې قرات کول نشته دی. دویم اثر راوړی د عبدالرحمن بن عوف بن عمر رضی الله عنه دوانه فرمایي چې ليس فيها قراءة شيء من القرآن. په صلات جنازه کې د قرآن کریم تلاوت کول دا نشته دی. ولې نشته دی؟ یو خو دغه روایت شو، دغه نقل شو. دویم عقلي دلیل وایي ولأنها شرعت للدعاء. ځکه دا مونځ د جنازې چې روا شوی دی، د دې اصل مقصد دا دی چې دې کې دعا وکړی شي مړي ته، او مقدمه د دعا چې کوم دی هغه حمد دی او یا ثنا ده. والصلاة على النبي صلی الله علیه وسلم. نګوره په اول کې به حمد ویل کېږي، ثنا په نبی اسلام ویل کېږي. نو په اول کې کله سورۃ الفاتحه په نیت د دعا په نیت د ثنا ولوستل شي، باق پکې نشته دی، او په نیت د قرات نه دی پکار، ځکه قرات نه دی نقل د نبی صلی الله علیه وسلم ته. او کوم صحابونه چې قرات نقل شو نو هغه آثار صحیح شي، اول خو صحیح باندې که صحیح ثابت شي دا غي بیا قرات د سورۃ الفاتحه ده، خو په نیت د دعا باندې ځکه دعا د سورۃ الفاتحه، او په نیت د ثنا باندې ځکه چې ثنا په کوم د الله تعالی شته، او په صورت جنازه کې دعا د ثنا د الله تعالی، قرات پکې نشته دی. امام شافعي چې استدلال د دې نه کوي چې لا صلاة الا بعد الكتاب، یا چې کوم ولا صلاة الا بقراءة الفاتحه، نو دې فرمایي علامه کاسانی لا يتناول صلاة الجنازه. دا دوه حدیثونه چې کوم دي دا نه شاملېږي مونږ د جنازې لپاره، لانها ليست بصلاة على الحقيقه. ځکه چې دا مونږ د جنازې دا خو صلات حقيقي نه ده، انما هي دعاء واستغفار للميت. ځکه دا دعا او استغفار د لپاره د مړي، دعا او استغفار دی. نو چې دعا او استغفار شوله نو په دې کې قرات بیا نشته کنه. وتنقولي انه ليس فيها الاركان التي تتركب منها الصلاه. ځکه په نماز جنازه کې هغه ارکان نشته، دا کوم ارکانونه چې مونږ مرتب کیږي د عام مونږونه چې مونږ کوو کنه، لکه هغه څه چې د رکوع شو، سجده شوله. رکوع سجده خو صلات جنازه کې نشته دی کنه، خو دې ته مونږ ولې ویل کېږي؟ لانها تسمى صلاة. دې ته مونږ ځکه ویل کېږي چې لان فيها من الدعاء، ځکه یو خو پکې دا ده چې په مانځه کې هم دعا لوستل کېږي، صلات جنازه کې هم دعا ده. دویم امر دا دی چې په مانځه کې هم طهارت شرط دی او قبله ته مخ کول شرط دی، او په صلات جنازه کې چې کوم د طهارت شرط دی او قبله ته مخ کول پکې پکار دی او شرط دی. دا درې خبرې په مانځه کې په صلات جنازه کې مشترکې دي. د دې وجه صلات جنازه ته صلات جنازه ویل شو، صلات ورته ویل شو. دا درې خبرې پکې د مانځه سره مشترکې دي. رکوع پکې نور نشته دی، سجده پکې نشته دی، قرات پکې نشته دی. نو دا خبرې پکې د درې خو راغلي دي، خو لا يدل على كونها صلاه حقيقيه. دا په دې دلالت نه کوي
دا درې خبرې به د مانځه سره مشترک شوي چې یو طهارت دی، یو قبله ته مخ کول دي، یو دعا ده. جوګینې کې دا صلات حقیقي چې دا نماز جنازه دا نماز حقیقي نه دی. ته نه ګوري کسجدة تلاوتي لکه سجدې تلاوت ته، نو په سجدې تلاوت کې چې کوم طهارت شرط دی که نه دی؟ بالکل پکې شرط شته. استقبال د قبلې پکې شرط دی که شرط نه دی؟ بالکل پکې شرط دی. نو هغه سجدې تلاوت ته خو څوک صلات حقیقي نه وایي که نه، ولأنها ليست بصلاة مطلقة فلا يتناولها مطلق الاسم. دا نماز جنازه مطلق صلات نه دی، نو مطلق روایت هم چې کوم دی نه شاملېږي. صلات جنازه یو خاص مونځ دی، دې لپاره دلیل خاص پکار دی. او کوم چې دغه مطلق روایت دی چې لا صلات الا بفاتحة الكتاب دا دې لره نه شاملېږي. دا د لا صلات الا بفاتحة الكتاب نه جواب شو چې دغه دلیل عام دی او مونږ د صلات جنازه چې کوم دی خاص دی، نو د مدعا دلیل په باندې کې چې کوم مطابقت نشته دی. او کوم چې حدیث د ابن عباس رضی الله عنه دا معارض دی د عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث سره، ځکه عبد الله بن عمر رضی الله عنه قرات نه کولو او ابن عباس به قرات چې کوم دی کولو. او معارضه کې بیا د احناف قانون یا په نسخ سره چې کوم دی اول دغه کوي یا په تطبیق سره چې کوم دی کوي. نو نسخ او دلته کې نه ده ثابته، نو تطبیق بیا دا دی چې دواړه دی وکړي شي قرات به وکړي شي په صلات جنازه کې، خو په نیت دعا سره او په نیت ثنا سره. او یا چې کوم دی ترجیح به ورکو چې د ابن عمر رضی الله عنه روایت چې کوم دی دا راجح دی، ځکه دا د ډېرو صحابه کرامو عمل دی، هغوی به انکار کولو د قرات د صلات الجنازه نه. نو یا پکې تطبیق وکړه یا پکې ترجیح وکړه. دغه چې کوم دی د حدیث د ابن عباس نه د بل جواب وکړو. او کوم چې د جابر رضی الله عنه حدیث دی نو خو ثابت نه دی، وروسته په کلام کې اسناد ضعیف دی. او که ثابت هم شي دا نبی صلی الله علیه وسلم دا قرات کړی خو على سبیل الثناء لا على سبیل قراءة القرآن وذلك ليس بمكروه عندنا. نو تلاوت سورة الفاتحه کې په نیت ثنا د دعا سره په جنازه کې وشي مکروه نه دي، او مکروه دي په نیت قرات سره. دا مختصر د خبرې وضاحت شو. ان شاء الله په نورو کلیپونو کې او په نورو درسونو کې